د خپلو ماشومانو صحیح انداز کې تربیتو کی خپلو ماشومانو ته د ژوند د تیرولو صحیح آداب ورته دا وښیي. په دې وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو پلار چې هغه د خپل ماشوم تربیت کوي او د هغې دپاره هغه ته سزا ورکوي، نو هغه سزا ورکول د خپل بچي ته یو مقدار یاد کړی د سواع، دا 4 کیلو ته دا ویلی شي، یو سواع د غلې د صدقې نه وي د خپل ماشوم د تربیت دپاره وهل او سزا ورکول، دا د هغې نه دا بهتر دی. نو معنا دا چې تربیت دا ډیر زیات ضروری دی. نو په والدینو باندې هم اسلام دا زور اچوي چې د خپلو ماشومانو تربیت به کوي. کم والدین چې د خپل اولاد ظاهري ضرورت د هغې د پوره کولو دپاره خو کوشش دا کوي خو د تربیت خیال نه ساتي، دغه والدین د خپل اولاد باندې گویا ظلم او زیاتې کوي او د دې نه به دې باره کې تپوس کیږي. بیا دویم نمبر د معلم او د استاز د سبق د خولو سره سره د هغې دا ذمهداري ده چې د ماشومانو تربیت دا وکړي. د تربیت مختلف اړخونه دي، دې ته سبق خول، علم ورکول دا هم تربیت دی، د دې د اخلاقو سمون راوستل دا هم تربیت دی، دې ته د ژوند آداب خول دا هم تربیت دی. نو دا نن چې کوم مجلس جوړ دی د بزم ادب، دا د دغه تربیت د خولو یو حصه ده چې ماشوم کې دا ټیلنټ پیدا شي چې هغه راشي هغه د ماشومانو وړاندې د استادانو وړاندې په دې ګڼه کې د اظهار ما فی الضمیر هغه ټیلنټ او جذبه د کې دا پیدا شي او د دن هغه یره ترخه دا ختمه شي. دا څومره خبرې اترې چې دا وشوې د نظم په شکل کې د تقریر په شکل کې، د دې مطلب دا نه و چې دا د استادانو لګونې نه ورتلل نو هغې ته دا ښوده نه وه یا د ماشومانو له دا نه ورتل. د دې ټولو هغه مطلب دا و چې ماشوم راشي او د کې د اظهار ما فی الضمیر هغه جذبه چې او صلاحیت دننه چې کم دی هغه دا هغې کې نکار پیدا شي، هغه دا ښکاره شي. نو الحمدلله په ډیر کم وخت کې دا دومره ښکلی انعکاس د دې مجلس چې دا وشو، د دې یو قسم مثال بل دا نشي کېدی. د دې نه دا معلومیږي د ماشومانو کې ډیر زیات ټیلنټ دی، خو دغه ټیلنټ رایستل او دې له ترقي ورکول دا چمکول دا بیا د استاد ذمهداري ده. د ماشوم مثال دا د یو خام سیز دی، وسپنه دا لرګی دی هغه خام شکل کې دی، اوس د یو ښه فنکار د یو ښه کاریګر د هغه کار دا دی چې د دغه خام مال د هغې استعمال دا وکړي، هغې کې نکار پیدا کړي او د هغې نه یو قیمتي سیز دا جوړ کړي. وسپنه ده که په هغې باندې یو ښه فنکار کوشش دا وکړي د هغې نه یو قیمتي آله جوړه کړي، نو دغه وسپنه به حیثیت وسپنه د هغې قیمت به مثلا 100 روپۍ، خو چې د هغې نه یو پرزه جوړه شوه نو هغه بیا زرګونو کې د هغې قیمت دا بدل شي، لکونو کې د هغې قیمت دا بدل شي. نو بهرحال د ماشومانو مثال هم د دغه خام سیز دی او د استاد مثال د یو ښه فنکار دی. استاد به په دې خپلو ماشومانو کې هغه پوشیده صلاحیتونه چې کوم دي هغه به پکې دا معلوموي، د هغې د رابرسېره کولو او هغې ته د ترقۍ ورکولو کوشش به دا کوي. همدغه وجه ده چې د استاز کار دا دی چې دی د ماشوم نه یو عظیم انسان دا جوړوي. نو استاز ته بیا شریعت هم یو ډیر لوی مقام دا ورکړی دی چې وی د انسان څنګه د پلار حیثیت دی چې د پلار نه دی پیدا دی، نو دغه شان کم استاز چې د ماشوم تربیت دا وکړو نو دا استاز هم په منزله د ماشوم دپاره دا د پلار دی. د آدابو لحاظ سره چې څنګه دی د خپل پلار قدر کوي نو داسې به دی د خپل استاز دا قدر کوي. نو بهرحال د بزم ادب هغه مقصد هم دغه دی. دغه شان سحر اسمبلی کې 2 ماشومان رایستی شي، د دې مطلب هم دای چې د ماشومانو کې د خپل دننه د اظهار هغه جذبه دا پیدا شي. نو بهرحال استاز کوشش کوي چې ماشومانو ته سبق وموښي، تعلیم ورته ورکړي، د دې د اخلاقو اسلام دا وکړي او د معاشرې دپاره یو ښه فرد استاز دا ورکړي. نو بهرحال اخلاقی لحاظ سره چې کم تعلیم په سکولونو کې ماشوم ته دا ورکیږي یا په مدارسو کې مساجدو کې دا ورکیږي، بیا د ماشوم ذمہداري داره چې هغه اخلاق دا زده کړي او خپل ځان کې دا راولي.
کم ماشوم چې د اخلاقو سره د اخلاقو هغه مظاهره دا کوي د اخلاق زده کی د دنه یو ادب والا انسان دا جوړ شي دا د معاشرې د پاره یو کارآمد او یو بهترین او مفید فرد دا جوړ شي او کم انسان چې اخلاقی سبق وانخلی تربیت وانخلی دغه انسان نه صرف د خپل ځان لپاره بلکې د کور او د معاشرې لپاره یو زهريله سیز دا وګرځيږي چې د دنه بیا په کور کې نقصان پیلاویږي او د دنه په معاشره کې نقصان ملاویږي د دغه نقصان نه د بچاو د پاره شریعت بار بار په والدینو باندې په استادانو باندې دغه زور چې د ماشوم ضایع نشي وسنی دور کې دوه خبرې داسې دي چې د هغې نه یو انسان خپل ځان بچ کی والدین خپل بچی بچ کی دغه شان استادان خپل شاگردان بچ کی او بار بار د هغې ترغیب ورکی او ماشومان یا اولاد پاغي باندې عمل درآمد والدا جوړ کی دا ډېره زیاته انتهایی د فائدې خبرې یو څنګه چې وړاندې سعید صاحب دا خبره وکړه د نشور سیزونو نه خپل ځان بچ کول خپل اولاد بچ کول خپل شاگردان دا بچ کول د نشور سیزونو نه او دویم نمبر ورپسې د موبایل د غلط استعمال نه او بل تر لسمه پورې ماشوم ته هیڅ قسمه د موبایل ضرورت دانشته نه چې والدین یا استادان د خپل شاگردان او خپل اولاد د موبایل د نقصاناتو نه دا بچ دا وساتي محفوظ دا وساتي نو کم ماشوم یا اولاد چې د موبایل د استعمال نه دا بچ دی او د نشور سیزونو نه دا بچو ساتلی شو دا انسان به انشاءالله بهترین انسان دا جوړیږي او څنګه چې وړاندې خبره د دې نشور سیزونو باره کې دا وشوه د بدقسمتۍ نه په ډېر تعلیمي ادارو کې او دغه شان ډېرو هوښیارو خلکو کې او ډېرو ذمهدارو خلکو کې د نشور سیزونو دا استعمال دی او خاص کر د آیس استعمال دا خو چونکې د میډیکل کالجونو نه د دې دا شروع شوی دی یونیورسټیز په دې کې یو قسم دا د دې د اثراتو نه دا بچ نه دي نو یو معاشرتي انتهایی نقصانی سیز دی چې د دې نه موږ خپل ځان انشاءالله دا بچو ساتو تر سکول تر حده څنګه چې وړاندې اویس صاحب خبره دا وکړه دلته کې به هیڅ قسمه د نشور سیز اجازت نه د نسوارو نوالي تر بره پورې هیڅ قسمه د نشور سیز اجازت به نه که څوک پکې انوال دا وموندې شي یو کس نو نه صرف دا چې دلته به ورته سزا میلاویږي یا د دلته نه به خارجولی شي بلکې دی به پولیس ته دا حواله کولی شي تاڼې ته به دا حواله کولی شي نو چې هیڅ قسمه نشور سیزونه تاسو دا استعمال دا نه کوئ بهرحال د خپلو والدینو ادب د خپلو استادانو ادب او 15 وخته مونځ کول تلاوت کول ذکر او اذکار سره خپل ژوند تیرول او دغه شان په داسې سرګرمو کې حصه اخیستل د هغې لپاره خپل ځان تیار ساتل دا به زموږ دپاره د کامیابۍ دا لارې ګرمي د دې ماشومانو باندې نور راځي خبره نوره دا نه اوږدو د سبا نه چونکې انشاءالله ټایم ټیبل به دا چینج شي ازیري به ستاسو د 9:30 بجو په ځای باندې دا په باندې په 8 بجې باندې به دا ازیري وي نو وړاندې خو تاسو ته 15 منټه تقریبا کنسیشن دا میلاو هغه 5 منټ به هم دا ختم وي په 8:10 باندې به تاسو ته ټالی والی شي چې 8:10 له تاسو ټول حاضر یې په 8:15 باندې به گیټ دا بند وي چونکه 8:15 دا د اسمبلی د شروع کېدو ټیم دی 8:15 باندې به گیټ دا بند وي تاسو ټول ته بس دا غرض دی چې ټول 8:10 له تاسو سکول کې دا حاضر یې چونکه 45 منټ تاسو ته اضافي یو قسم دا میلو شو نو چې هغه بهانه د سبا نه بیا دا ختمی دویم دا چې یونیفارم اوس خو لا ګرمي ده نوم چې دا څنګه تاسو کم لباس کې دایم دغه شان به څو ورځې پورې دا لا کار کوي بیا چې سردي شروع شي نو د سکول چې کم یونیفارم دی هغه تاسو ټولو ته دا معلوم دی ورسره تور پیزار کا سپلی وي که هغه بوټان وي هغه به تورې بل شان به ځان له نه اخلی نو هغه به دا راوړی د یونیفارم پابندي دغه شان د وخت پابندي او درېیمه خبره ده چې چونکې چوټي به بیا 20 منټه 2 بجې یا د دې نه هم لږ لیټ وي نو مونځ به هم ستاسو دا دلته کې وي د هغې دپاره موږ یو بندوبست دا جوړو نو مونځ به په ټولو باندې دا لازم وي
تاسو چونکې لا واړه یې داسې ماشومان شته چې په هغې باندې به لمونځ یو قسم فرض عمده نه خو د تربیت په توګه څنګه چې اسلام مونځ فرض کړی دی نو د ادارې د طرف نه هم د مونځ ادایګي په سکول کې دا به په ټولو باندې د ماشومانو ټولو باندې دا به لازم وي هغې له یو بندوبست انشاءالله دا کوو او بیا چونکې څلورمه خبره ده چې چونکې دا ټیم اوږد دی د 2:30 بجو پورې به تاسو دلته کې نو ځان له د کور د خوراک بندوبست لږ کوئ ځان سره یو ماشوم ځان سره روټۍ یو ګوتۍ کې دا راوړي دا د دلته د چپسو د عامو کډو کډو نه دغه ډېره زیاته بهتره ده نو ځان سره لږ د خوراک بندوبست دا کوئ راوړی د ریسس ټایم چې کوم وي هغې کې هغه بیا دا استعمالوئ نو د سبا نه انشاءالله چې د دې خبرو پابندي دا کولی شي